اوس راځو مونږه صفحه نمبر 241 باندې د اجوف یایی د ثلاثي مزید فيه کم شپږم باب دی، باب افتعال، او د هغې صرف صغیر دی او بیا د هغې صرف کبیر ذکر کړی دی. نو په دې کې قوانین جاری شوي دي، نو موږ به ته دې ذکر کوو. نو ته دې صرف صغیر دی اختار یختار اختیارا فهو مختار واختیر یختار اختیارا فذاك مختار لم يختر لم يختر لا يختار لا يختار لن يختار لن يختار الأمر منه اختر لتختر ليختر ليختر والنهي عنه لا تختر لا تختر لا يختر لا يختر والظرف منه مختار مختاران مختارات. تدی باب کم گردان دی نو د باب د اجوفی واوی د باب افتعال کم گردان مونږ ذکر کړو صرف صغیر هغه بشانتی دی التو اجتاب یجتاب اجتیابا فهو مجتاب واجتیب یجتاب اجتیابا فذاك مجتاب لم یجتب لم یجتب لا یجتاب لا یجتاب لا یجتاب لا یجتاب تر د اخره پوری. دلته با دا خبره مونږه یاد ساتو چې په دې صرف صغیر کې د مصدر نه علاوه په کومو صیغو کې چې الف دی نو په دغه کې د قال باع والا قانون دا جاری شوی دی. د مصدر نه علاوه په کومو صیغو کې چې الف دی نو په دغه کې د قال باع والا قانون دا جاری شوی دی، ځکه چې په ټولو کې یا متحرک ده او تدینه په مخ کې حرف هغې باندې فتحه ده، نو دغه یا دا به مونږ په الف سره بدلو. مثلا اوس راځو مونږ لږ تدې تفصیل له اختاره دا په اصل کې د اختیاره د افتعاله په وزن، نو یا مفتوح ده متحرکه ده تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو یا مونږ په الف سره بدل کړه نو دینه جوړ شو اختاره. یختارو په اصل کې د یختیرو یفتعلو، نو یا متحرکه ده او تدینه مخ کې پتا باندې فتحه ده، نو یا مونږ په الف سره بدل کړو نو دینه جوړ شو یختارو. اختیارا دا په خپل اصل باندې دی، مصدر په خپل اصل باندې دی. فهو مختارون، مختارون په اصل کې دی مختیرون د مفتعلون په وزن باندې دی، کې هم د قال باع والا قانون دا جاری شوی دی. و اختیرا نو دا په اصل کې دی اختیرا د افتعل په وزن، نو تدی په اخر کې د فعله وزن جوړیږي. نو مونږ ویلو که خوا فعله حقیقي وي او که فعله حکمي وي نو په هغې کې به دغه د قیله والا قانون دا جاری کیږي. نو د یا د کسره دا مونږ تاله ورکړه او د تا نه مو ضمه حذف کړه نو تدې نه جوړ شو اختیره. یختارو په اصل کې دی یختیارو یختیارو، نو دغه قانون پکې جاری شوی دی، یا موږ په الف سره بدل کړو نو یختارو ته جوړ شوی دی. اختیارا په خپل اصل باندې دی. فذاک مختارون په اصل کې دی مختیرون، نو یا په الف سره بدل کړو نو مختارون ته جوړ شو. دلته به دا خبره موږ یاد ساتو چې د دې باب کم اسم فاعل اسم مفعول او اسم ظرف دی، نو تدې دا صيغې دا یو شانت راځي، خو تدې په اصل کې فرق دی. د اسم فاعل اصل دی مختیرون او د اسم مفعول او د اسم ظرف دواړو اصل دی مختیرون، نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي. لم یختر لم یختر، نو دا مونږه د یختارو او د یختارو نه جوړ کړی دی، چې کله مونږ په دې باندې لم داخل کو نو رالی جزم ورکو، نو د الف او د را په منځ کې التقا د ساکنین وراله، الف هم ته حذف کو نو لم یختر لم یختر دا ته جوړ شو. لا یختارو لا یختارو لا یختارا لا یختارا دا واضح دی. الامر منه اختر دا مونږ جوړ کړی دی د تختارونه تختارونه. تا علامت د مضارع چې کله مونږ حذف کړو نو خا ساکنه وه، نو مونږ تا ته وکتل نو په تا باندې فتحه ده، نو په شروع کې مونږ حمزه وصلي مکسور راوړه او په آخر کې چې کله مونږ راله جزم ورکو نو د الف او د را په منځ کې التقا د ساکنین وراله، الف هم ته حذف کړو نو اختر ته جوړ شو. لتختر دا مونږ د تختارونه جوړ کړی دی. لام امر د راله جزم ورکو نو د الف او د را په منځ کې التقا د ساکنین وراله، الف هم ته حذف کړو نو لتختر ته جوړ شو. لیختر لیختر دا په اصل کې یختارو یختارو،
نو لام امر راله جزم ورکو نو د الف او د را په منځ کې التقاء د ساکنینو راله نو لیختر ته جوړ شو. والنهي عنه لا تختر لا تختر لا يختر لا يختر دا په اصل کې وو ته د مضارع تختارو تختارو یختارو یختارو نو د لاینه د وجنه را مجزوم شو نو د الف او د را په منځ کې التقاء د ساکنینو راغله الف هم ته حذف کړی دی ولا تختر لا تختر لا يختر لا يختر دا ته جوړ شو. والظرف منه مختار مختاران مختارات نو تدي اصل مختير مختيران مختيرات نو یا متحرک وا تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه وا نو یا مو په الف سره بدل کړ نو مختار مختاران مختارات دا ته جوړ شو. نو دا خبره یو ځل بیا دوهراومه د مصدر نه علاوه چې په دې کومه صيغه کې الف راغله دی نو په دې کې قالباع والا قانون جاری شوی دی د یا مونږ په الف سره بدل کړل. اوس راځو مونږ صرف کبیر له نو ماضی معلوم ګرځان دی اختار اختارا اختارو اختارت اختارتا اخترنا اخترت اخترتما اخترتم اخترت اخترتما اخترتن اخترتو اخترنا. نو پدی پورا گردان کی د باع والا قانون جاری شوی دی ځکه چې پدی پورا گردان کی په اصل کی یا متحرک ده او تدینه په مخ کې هر باندې فتحه ده ځکه چې د دې اصل له اختیارا اختیارا اختیارو اختیارت اختیارتا اختیارنا اختیارتا تر د اخره پورې دا یا موږ په الف سره بدل کړو نو دنه جوړ شو اختارا اختارا اختارو اختارت اختارتا اخترنا اختارنا اختارتا اختارتما. نو د اختارنا والا تر د تسنیه مؤنث غایبه پوری صرف دو باع والا قانون دا جاری شوی دی او تدین اخو چې دا کمی صيغې دي نو په دې کې یو دغه د باع والا قانون جاری شوی دی او بل ورسره د التقاء ساکنین والا قانون هم جاری شوی دی چې کله یا موږ په الف سره بدل کړو نو دینه جوړ شو اختارنا اختارتا اختارتما نو د الف او د را په منځ کې التقاء د ساکنین راغله نو الف ته موږ حذف کو نو اخترنا اخترتا اخترتما ته جوړ شو تر د اخیره پورې. بیا د ماضی مجهول گردان دی اختیرا اختیرا اختیرو اختیرت اختیرتا اختردا اخترتا تر د اخیره پورې. نو تدی اصل و اختیرا اختیرا اختیرو اختیرت اختیرتا اختیرنا تر د اخیره پورې. نو یو پدې کې دغه فعله حکمی دا جوړیږي نو د قیل قانون د وجنه د یا د کسره مونږه د تاله ورکړه نو مونږ سره جوړ شو اختیرا اختیرا اختیرو اختیرت اختیرتا. نو تدیزه پورې پکې صرف د قیل والا قانون جاری شوی دی او اخو کم دی نو چې کله هغه کې مونږه نقل حرکت وکړو د یا د کسره مونږه تاله ورکړه نو مونږ سره جوړ شو اختیرنا اختیرتا اختیرتما اختیرتم نو د یا او د را په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو یا ته حذف کړه نو اختیرنا اختیرتا اختیرتما دا ته جوړ شو تر د اخیره پورې. بیا د مضارع معلوم گردان دی یختارو یختاران یختارون تختارو تختاران یخترنا تختارو تختاران تختارون تختارین تختاران تخترنا اختارو نختارو. نو یو په دې پورا گردان کې د باع والا قانون جاری شوی دی یا متحرک ده تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده ځکه چې اصل له یختیرو یختیران یختیرو د معلوم صيغه ده یختیرو یختیران یختیرون تختیرو تختیران تر د اخیره پورې. یا باندې کسره ده او تدینه مخ کې حرف باندې فتحه ده نو یا موږ په الف سره بدل کړه نو یختارو یختاران یختارون دا ته جوړ شو تر د اخیره پورې. البته د جمع مؤنث غایب او جمع مؤنث حاضر په دې صيغه کې کله چې یا مونږ په الف سره بدل کړه نو دینه جوړ شو یختارنا او تختارنا نو د الف او د را په منځ کې التقاء د ساکنین وراله الف هم ته حذف کو نو یخترنا او تخترنا دا ته جوړ شو. بیا د مضارع مجهول گردان دی یختارو یختاران یختارون تختارو تختاران یخترنا نو تدی اصل له یختیرو یختیران یختیرون نو په دې پورا گردان کې هم دغه دو قوانین جاری شوي دي د باع والا قانون او دو په جمع مؤنث غایب او په جمع مؤنث حاضر په صيغه کې بیا دو قوانین دي. یو خو دغه د باع قانون د وجنه یا مو په الف سره بدل کړه بیا د الف او د را په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو یخترنا او تخترنا دا ته جوړ شو.
د اسم فاعل او د اسم مفعول دواړو ګردانونه یو شانتي دي. مختار، مختاران، مختارون، مختارة، مختارتان، مختارات. او په دې کې دغه د باع والا قانون جاری شوی دی. د اسم فاعل چې کوم اصل دی په هغه کې یا به مکسور وي، مختیر، مختیران، مختیرون. او اسم مفعول کې به مفتوح وي، مختیر، مختیران، مختیرون تر د اخره پورې. اوس د ثقیلې ګردانونه دي. نو دا د لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلې ګردان دا مونږ د مضارع معلوم نه جوړ کړی دی، او د مجهول ګردان مونږ د مضارع مجهول نه جوړ کړی دی. نو چې کله مونږ ته دې په اخر کې ثقیله لګو یا خفیفه لګو، نو د کومو پنځو صیغو په اخر کې پیش دی هغې له به مونږ نصب ورکو. د اوو صیغو نه به مونږ نون اعرابي غورځو. د جمع مذکر غایب، جمع مذکر حاضر د صیغې نه به مونږ وو غورځو. د واحد مؤنث حاضر د صیغې نه به ورسره یا هم غورځو، او دوه صیغې به په خپل حالت باندې وي. نو چې کله دغه عمل مونږ وکړو، نو د لام تاکید، بانون تاکید، د ثقیلې د معلوم ګردان مونږ سره شو. لیختارن، لیختاران، لیختارن. دلته وو هم حذف شوی دی، نون اعرابي هم حذف شوی ده، او وو هم حذف شوی ده. لتختارن، لتختاران، لیخترنان، لتختارن، لتختاران، لتختارن، لتختارن، لتختاران، لتخترنان، لاختارن، لنختارن. بیا د مجهول ګردان دی. لیختارن، لیختاران، لیختارن، لتختارن تر د اخره پورې. د معلوم او د مجهول ګردانونه یو شانتي دي، خو معلوم کې علامت د مضارع مفتوح دی، او په مضارع کې د علامت د مضارع د مضموم دی. نور یو شانتي دي. بیا د خفیفي ګردانونه دي د معلوم او د مجهول. نو په کومو صیغو کې چې د ثقیلې په کومو صیغو کې چې الف راغلی دی، نو د هغې نه د خفیفي صیغې نه راځي. نو د خفیفي په موږ سره اته صیغې: لیختارن، لیختارون، لتختارن، لتختارن، لتختارون، لتختارین، لاختارن او لنختارن. بیا د مجهول ګردان دی. لیختارن، لیختارون، لتختارن، لتختارن، لتختارون تر د اخره پورې. د معلوم او د مجهول ګردان یو شانتي دی، خو فرق پکې په علامت د مضارع کې دی. د لام تاکید، بانون تاکید، د ثقیلې او د خفیفي، د معلوم او د مجهول کوم ګردانونه مونږ وکړل، نو دقه شان دي ګردانونه د لام امر، د ثقیلې او لام امر او د لاینهی، د ثقیلې او د خفیفي، د معلوم او د مجهول ګردانونه هم دي. خو فرق پکې دا دی چې مونږ به د لام تاکید مفتوح په ځای باندې په لام امر کې لام مکسور لګو، او په لاینهی کې به مونږ به شروع کې لا راوړو. مثلا مونږ د لام امر د ثقیلې د معلوم ګردان کو، نو مونږ به وایو لیختارن، لیختاران، لیختارون، لتختارن، لتختاران، لیخترنان. بیا په دې حاضر دا نور کوم شپږ صیغې دي، په دې لام امر نه داخليږي، نو اخرنۍ دوه صیغې به یې لاختارن او لنختارن. دغه شان د ګردان د لاینهی د ثقیلې هم دی، خو د لام مفتوح په ځای باندې به مونږه لاینهی راوړو. لا یختارن، لا یختاران، لا یختارون تر د اخره پورې. دغه شانتي د مجهول ګردانونه هم دي، خو د لام مفتوح په ځای باندې به مونږه لکه څنګه چې د لام تاکید، بانون تاکید د ثقیلې د مجهول ګردان دی، نو دغه شانتي د لام امر د ثقیلې د مجهول ګردان هم دی، او د لاینهی د ثقیلې د مجهول ګردان هم دی، او د خفیفې ګردانونه هم دغه شان دي. په دې کې داسې خاص څه نشته دی، نو بالکل واضح دی. اوس راځو مونږه فعل جهد معلوم له. فعل جهد معلوم دا مونږه د مضارع معلوم نه جوړ کړی دی. چې کله لم مونږه په مضارع معلوم باندې داخل کو، نو پنځو صیغو په اخر کې چې پیش دی هغې له جزم ورکوي، د اوو صیغو نه نون اعرابي غورځوي، او په دوو صیغو کې عمل نه کوي. البته د کومو پنځو صیغو په اخر کې پیش دی، کله چې لم دی له جزم ورکي، نو د الف او د را په منځ کې التقا د ساکنینو راځي، الف پکې حذف کیږي. نو دغه پنځه صیغې به موږ سره شي: لم یختر، لم تختر، لم تختر، لم اختر او لم نختر. او پوره ګردان دی: لم یختر، لم یختارا، لم یختارو، لم تختر، لم تختارا، لم یخترنا، لم تختر، لم تختارا، لم تختارو، لم تختاری، لم تختارا، لم تخترنا، لم اختر او لم نختر. دغه شان دی ګردان د لام امر او د لاینهی د معلوم هم دی، خو د لم په ځای به مونږه په لام امر کې لام مکسور راوړو، او په لاینهی کې به مونږه لا راوړو.
مثلا د لام امر گردان مونږ کو لیختر، لیختارا، لیختارو، لتختر، لتختارا، لیخترنا. بیا اخرنۍ دوه صیغې لاختر او لنختر. د لاینهی بوي لا یختر، لا یختارا، لا یختارو، لا تختر، لا تختارا، لا یخترنا، لا تختر، لا تختارا تر د اخره پورې. بیا دو فعل جهر د مجهول گردان دی، نو دا مونږ د مضارع مجهول نه جوړ کړی دی. او څنګه عمل چې لم په معلوم کې کړی دی، نو دقه شانتې په مجهول کې هم کوي. نو د مجهول گردان شو لم یختر، لم یختارا، لم یختارو، لم تختر، لم تختارا، لم یخترنا، لم تختر، لم تختارا، لم تختارو، لم تختاری، لم تختارا، لم تخترنا، لم اختر، لم نختر. د معلوم او د مجهول گردان یو شانت دی، خو فرق پکې په علامت د مضارع کې دی. په معلوم کې مفتوح دی او په مجهول کې مضموم دی. دقه شانتې گردان د لام امر د مجهول هم دی او د لاینهی د مجهول هم دی. خو مونږ به د لم په ځای باندې په لام امر کې لم مکسور راوړو او په لاینهی کې به لا راوړو. بیا د نفي معلوم گردان دی لا یختارو، لا یختاران تر د اخیره پورې. بیا د مجهول گردان دی لا یختارو، لا یختاران، لا یختارون تر د اخیره پورې. هغه د مضارع معلوم او د مجهول گردانونه دي، خو شروع کې په لا راغله. بیا د لن ناسبه د معلوم گردان دی، نو دا مونږه د مضارع د معلوم او د مجهول گردان دی. نو دا مونږه د مضارع معلوم او د مجهول نه جوړ کړی دی. لن پنځو صيغو له نسب ور کړی دی، د وو صيغو نه نون اعرابي غورځولې دی، په دوه صيغو کې عمل نه دی کړی، نو دې کې داسې خاص نشته دی. د امر حاضر معلوم گردان دی اختر، اختارا، اختارو، اختاری، اختارا، اخترنا. اختر دا مونږه جوړ کړی دی د تختارونه. تا علامت د مضارع مونږه حذف کړه، نو خا ساکنه وا او بیا تا په دې باندې فتحه وا، نو په شروع کې مونږ حمزه وصلی مکسور راوړه او په اخر کې چې کله به تختارو، په اخر کې کله راله مونږ جزم ورکو، نو الف او د را په منځ کې التقاء د ساکنینو راله، الف هم ته حذف کو، نو مونږ سره جوړ شو اختر. د اختارا، اختارو، اختاری، اختارا دا څلور صيغې مونږ جوړ کړې دي. د تختارانی، تختارونا، تختارینا او تختاراننا. نو تا علامت دو مضارع ته حذف کړو، نو بیا خا ساکنه وا، نو تا مفتوح و، نو په شروع کې موږ حمزه وصلی مکسور راوړه او د اخر نه مو نون اعرابي وګرځوله، نو اختارا، اختارو، اختاری، اختارا دا ته جوړ شو. او اخترنا دا موږ جوړ کړی دی د تخترنا نه. په دې کې هم دقه حساب دی، تا علامت د مضارع ته وګرځوله، نو په شروع کې موږ حمزه وصلی مکسور راوړه او اخر کې نون جمع مؤنث په خپل حالت باندې دی، نو اخترنا ته جوړ شو. اوس مونږ ته دینه د ثقيلي گردان کو، نو کم په واحد مذکر حاضر صيغه کې چې کم الف غورځیدل، نو دا الف به واپس راځي، ځکه چې را له به مونږ اوس فتحه ورکو. د جمع مذکر حاضر د صيغې نه به و غورځيږي، د واحد مؤنث حاضر د صيغې نه به یا غورځيږي. نو موږ سبا گردان چې اختارن، اختاران، اختارن، اختارن، اختاران، اخترنان، او د خفیفه بشي اختارن، اختارون او اختارن. اوس راځو مونږه د اجوف یایی د ثلاثي مزید فيه وم بابلا وغد باب انفعال. نو تدی گردان ده انقاس ينقاس انقياسا فهو منقاس، وانقيس ينقاس انقياسا فذاك منقاس. لم ينقص لم ينقص، لا ينقاس لا ينقاس، لن ينقاس لا ينقاس، الأمر منه انقص لتنقص، لينقص لينقص، والنهي عنه لا تنقص لا تنقص، لا ينقص لا ينقص، والظرف منه منقاس منقاسان منقاسات. نو تدینا مخکې چې کم باب مونږ ذکر کو د اختار یختارو اختیارا، نو تدی د صرف صغیر بالکل هغه شانتی دی، خو صرف الفاظ بدل لی. مثلا کومه د دې د پاسه د باب د اختار گردان کو، نو هغه بشي اختار یختار اختیارا فهو مختار، واختير يختار اختيارا فذاك مختار. لم يختر لم يختر، لا يختار لا يختار، لن يختار لا يختار، الأمر منه اختر لتختر ليختر ليختر، والنهي عنه لا تختر لا تختر، لا يختر لا يختر، والظرف منه مختار مختاران مختارات. او
په دغه باب افتعال اختار یختارو کې چې کم قوانین جاری شوي دي نو هغه قوانین هغه دلته هم جاری شوي دي. مثلا هلته دا خبره موږ کړې وه چې د مصدر نه علاوه په دې کومې صیغه کې الف راغلی وي نو په هغې کې د باع والا قانون هغه جاری شوی دی. نو دلته هم په انقاسه، ینقاس، منقاس، ينقاس، منقاس او دغه شانتي د ظرف کم صیغې دی منقاس، منقاسان، منقاسات. نو په دې ټولو کې دغه د باع والا قانون دا جاری شوی دی ځکه چې د دې اصل دی انقیاسا ینقیسو انقیاسا فهو منقیس و انقیسا ینقیسو انقیاسا. نو په دې کوم صيغو کې چې الف راغلی دی د مصدر نه علاوه نو دا یا په الف سره بدل شوی ده. نو انقیاسا مصدر دا په خپل اصل باندې دی او انقیسا دا په اصل کې دی انقیسا د اوخو تویرا پشانتی، اوخو تویرا پشانتی. نو څنګه چې الته دو قیله قانون جاری شوی نو دلته هم جاری شوی. نو تدې باب چې کم د صرف کبیر گردانونه دي او په دې کې چې کم قوانین جاری شوي دي نو هغه هم هغه شانتي قوانین جاری شوي دي کم چې تدینه په مخکې باب کې جاری شوي دي. لہذا دغه ذکر مونږ دوباره نه کوو ځکه چې یو پیر مخکې مونږ په دغه باندې تفصیلی خبرې وکړې. نو که چاته په کې څه مسله وي نو د مخکې باب کې چې کم قوانین مونږ جاری کړل نو هغه قوانین دلته هم جاری شوي دي. تاسو هغه اول لومبې هغه واورئ، په هغې ځان پوه کوئ نو دا به تاسو ته خود به خود دا معلوم شي. نو تدې ګردانونه په صفحه نمبر 244 245 په دې باندې ذکر شوي دي. انشاءالله آینده درس کې به مونږ صفحه نمبر 246 کې کم اتم باب دی نو دغه به ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.